السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، تېره ورځ نوښار کې د صوبایي امن جرګې زیر اهتمام آل پارټیز ګرینډ جرګه هغه منعقد شوې وه. عمومي طور باندې صوبایي امن جرګه خو په ټوله صوبه کې د سماجي برایانو او نجي سود، منشیات فروشي، کرایم کومه بدامني ده په دې باندې خبره کوي، که په چترال کې او که په سوات کې او که په خیبر کې. یو څو ورځې مخکې دغلته په نوښار کې احتشام نومې هلک د کور مخې ته د نوښار پریس کلب سره خوا کې پوش ایریا نوشهره کینټ شوبره چوک سره نږدې سټریټ کرایمر قتل کو، موټرسایکل یې ترنه هم بوتلو او شهید شو او پیسې ترنه یوړې. دغه واقعې نه پس صوبایي امن جرګې آل پارټیز ګرینډ جرګه هغه طلب کړې وه. بنیادي مقصد احتشام او اورال د ضلعې عمومي صورتحال چې کوم د امن و امان حوالې سره چیلنجز مخامخ دي چې په ښځو باندې لاسونه اوچتېدل شروع شوي دي، ماشومان قتل کیږي او مړه کیږي. دغه معاملات دي چې په پښتو وطن کې به د غلم دشمن او غل هغه چې ښځه به چا سره وه نو په هغې باندې به یې لاس نه اوچتولو. دا د دې واقعاتو نزاکت ته کتو سره صوبایي امن جرګې ګرینډ جرګه هغې دپاره برپور طریقې سره کار وشو او قیادت راغونډېدل شروع شوي و چې کوړه خټک کې افسوسناکه واقعه هغه مخې ته راغه. تاسو به کتلي هغې کې مولانا حامد الحق صاحب د جمعیت العلماء اسلام سین چې کوم سربراو هغه شهید شو او ګڼ تعداد کې کسان هغې کې زخمیان دي. نو دغه حالاتو نه پس بیا صوبایي امن جرګې چې کوم چیرمین دی سید کمال شاه باچا هغې ته مشورې ورکړې شو چې سیکیورټي خدشاتو په بنا باندې د ګرینډ جرګه ده دې ټایم کې مه کوه. خو به هر حال هغې د سیکیورټي خپل انتظام وکړو او ګرینډ جرګه هغه جاري وساتله او هغې کې د ضلعې ټول سیاسي قیادت را جمع شو. په امن و امان صورتحال باندې خبرې وشوې. کوم چې احتشام مسله ده په هغې خبره اوچته شوه چې پولیس 3 ورځو کې د ملزم د پیش کولو واده کړې وه او په 3 ورځو نه پس هغې باندې ورځې واوړېدې، نن خو په 5مه ورځ شوه. د دې نه علاوه په مختلفو علاقو کې ښځې لوټ شوې، مختلفو علاقو کې د موټرسایکلو اخیستو واقعات، مختلفو علاقو کې د منشیات فروشۍ هغه جن داسې حد ته رسېدلی دی چې نوښار هغه د بربادۍ په دلیز باندې ولاړ دی. دغسې د نجي سود، انډر پولۍ او نور سماجي برایانې د هغې هغه پیرې د بوتل نه راوتی دی او دې ټایم کې خطرناک حالت سره قوم مخامخ دی. په دغه معاملو باندې، په دغه مسلو باندې خبرې وشوې او مطالبه وکړی شوه حکومت نه چې په دې باندې د فوري نوټس واخیستی شي او که حکومت یې نشي کولی نو بیا د اختیارات موږ له راکړي او موږ لشکرکشي هم کولی شو. په دې باندې مختلف سیاسي مشرانو په د سیاسي مداخلت او د ممبرانو چې کوم غفلت دی په هغې خبره، د افسرانو چې کوم د میرټ او قانون هغه خپو لاندې کول، د هغې د وجې نه چې کوم مسایل دي په هغې خبره وشوه. پولیس کې د میرټ خلاف هغې کې تقرریانې کول او دغسې د اعلی سطح باندې د افسرانو اختیارات، د افسرانو لګولو اختیارات حوالې سره داسې څه خبرې هغه راغې چې هغې کې د ګورنر او وزیر اعلی او مرکزي حکومت او دا دې لیول خبرې وي. خو به هر حال خبره شروع شوه، په دا به یو طرف ته وځي. همدغه مسلې وي چې کله ما ته بله رسیاوي چې امن جرګه جي دا جرګه را کوي نو دی خو دا خبرې کوي، د دې فایده به سره وځي او مونږ څه فایده صحیح نه کړه. نو ما ورته ویلې چې دا کله د دې نه مخکې امن جرګې چې د تحریک شروع کړی نو هغه بنیادي طور باندې شروع کې اغواکارۍ او د دې شي خلاف و. بیا ورسره چې کوم سماجي نورې برایانې راغې، آیس غوندې نشه او نجي سود او انډر پولۍ واقعات دا چې مخې له راغل نو په دې باندې باقاعده اواز اوچت کړو چې تاڼې ته به تلل نو هغوی به وي موږ سره قانون سازي نشته. او بیا داسې موقع راغه چې هم د دې تحریک په نتیجه کې او د دې اواز په نتیجه کې حکومتونو آیین کې ترمیمونه وشول او باقاعده قانونونه پاس شول. هغه نن تاسو ته د سود خلاف دی او که د آیسو باره کې قانون دی نو دا د امن جرګې د هغه همګیر تحریک په بنیاد باندې چې همدقسې جرګې، مرکې، بیانونه، جلوسونه، احتجاجونه او دا چې جاري نو ضرورت محسوس شو، هغه بیا کار وشو. نو زما یقین دی چې راتلونکي وخت کې به دا چې امن جرګه کومه خبره کوي نو امن قایمولو دپاره، سوکالي راوستو دپاره، هغې باندې کار کولو دپاره هغې لار به راوځي او د دې پریشر او د دې تحریک په نتیجه کې به
پرمختګ کیږي او خلکو ته به امن ملاویږي او زه ما ورته وایم بنیادي طور باندې دا کار د حکومت دا خلاف نه دی لا د انتظامي پول جوړېدل دي او د هغوی چې کم کار که فرض که هغوی ته پکې څه مشکلات د عوامو د طرف نه او د سیاستدانانو د طرف نه او دا څه مسلې وي نو هغه ورته اسانوي او دا خو بنیادي طور باندې مدد کول دي د حکمران او بیوروکراسي او د نظام او ریاست کم ځای کې چې غفلت وي نو هغې کې بیا ودرېږي خبره هم کوي او کم ځای کې چې د چا هم غفلت وي نو هغوی ته مخې ته ودرېږي او که هغه مجرم او که افسر او که سیاستدان نو هغوی ته په مخ باندې خبره کوي. ګرانو کتونکو دې سره زه خبره کومه ده چونکې څه خبرې داسې وي چې هغه قدرتي طور باندې دغه وخت کې چونکې پرویز خټک صاحب خو رانغو د جرګې له چې دماکاو شو او بیا داسې حالات پیدا شو چې هغه ناممکنه وه بیا هغې فون کړی او هغې سره صوبایي امن جرګې چیرمین سید کمال شاه باچا سره رابطه هم کړې وه دغې ټولو مشرانو ته د هغې معذرت رسېدلی و به هر حال زما ذهن کې یو څو سوالونه دي او څه خبرې دي د صوبې د امن و امان د قیام حوالې سره چې هغه د پرویز خان دپاره دې ټایم کې ازمیخ هم دی او دې دپاره دا اسانه ده الله تعالی وله موقع ورکړه په دې صوبه کې یو ځل بیا زه چې ګورم هغه قشانتې حالاتو په 2013 کې چې دی وزیر اعلی شو نو دا صوبه د دهشتګردۍ په لپیټ کې وه او سخته دهشتګردي وه او خدای پاک دی وزیر اعلی کو داسې موقع راغه داسې حالات راغل او داسې افسران راغل چې دهشتګردي په مزه مزه هغه کنټرول شوه او دا د پالیسون نتیجه هم وي او د کوششونو نتیجه هم وي نو ما بل یو ملګري ته وی چې یاره کیدای شي د سړي نه خدای پاک کار علي په داسې حالاتو کې چې صوبه یو طرف ته امن و امان لا قانونیت میرټ زه منمه حکومت نشته خو چې کومې مسلې هغه مرکزي حکومت سره راځي او دې سړي له چل ورځي په دا سرانداز کېدو او کار اخیستو افسرانو نه نو مې کیدای شي چې داسې افسران د مرکز طرف نه چې کومې ادارې دي هغې نه مخې ته راوځي او هغې کې پرمختګ وشي او دا صوبه د امن یو قلا جوړه کی کوم پرویز خان چې جی دلته په دې صوبه کې وزیر اعلی شو نو فوري طور باندې چې کوم غټ کار شوی نو ناصر خان درانی دلته د دې صوبه کې وزیر اعلی شو ډېر سخت سړی نو هغه سړي ډېرو خلکو هغه ټایم هم وی چې دا سړی به دلته نه ډېر زر ځي او دی به کار ونه کړی شي او دا نوم به یې اخیستو چې پرویز خان چونکې هغه خو سیاستدان سړی دی به سفارش غواړي او به د خپلو کسانو سفارش کوي حکومت به چلی خلقو کتل چې ناصر خان درانی غوندې افسر الله تعالی دې غریق رحمت کی داسې نظام یې وچلولو په دې ټوله صوبه کې چې صوبه کې امن و امان هم شو د پولیس هغه بدماشي ختمه کړې وه او د پولیس هغه د خلکو ته محکوم کړی نو کریډټ خو به زه ووایم چې هغه ټایم کې وزیر اعلی پرویز خټک صاحب نو هغې ته کریډټ دي اوس بیا دا صوبه په اور کې سوځي مختلف قسمه مسایل دي هغې کې چې کومې غټې مسلې دي نو هغه یو د امن و امان ده او د دهشتګردۍ یو داسې مسلې چې هغه وخت نه را روانې دي او هغه د پولیس سره تړلي دي چې هغه د تیر چې کوم منیجمنټ د پولیس ډېر خراب و او هغې کې ډېرې غټې غټې پیسې اخیستې شوي دي ټولې دنیا ته پته ده په پولیس کې دا تیر چې کوم آی جي پي نو هغه چې څه کړي دي نو هغه ټولې دنیا کتلي دي او تماشه یې د دې صوبې نه جوړه کړې ده او په دې ټولو ضلعو کې زه به بانګې ډول وایم چې په پیسو یې افسران لګولي دي نو رومبي سر کې خو د هغې قله کمه کولو دپاره د صوبې آی جي پي چونکې مرکزي حکومت سره تړلی دی نو دا آی جي پي به بدلول غواړي ځکه چې دې ټایم کې کم آی جي پي دی نو هغه د پنجاب نه راغلی دی هغه د ستا د پېښور نه نه دی خبر ستا د دلزاک نه نه دی خبر ستا د چارسدې او مندني نه نه دی خبر ستا د مردان نه نه دی خبر ټیک د هغه ته به یو ټیم دی منیجمنټ دی په هغې به چلیږي خو نشي کولی په دې صوبه کې داسې آی جي پي چلیدی شي چې لکه سید وزیر غوندې سړی دا اوس پکار دی دې صوبې له د بنګ افسر چې هغه د پولیس چې دی دا محکوم کړي خلکو ته او هغې ته زړورتیا ورکړي دې ټایم کې خو عملا زما پولیس جي هغه په تانو کې بند کړی دی ډایرکټ یو باقاعده جاری کړې ده چې تاسو به د ماسخوتن نه پس خلکو ته ور نه کولاو وایي ته چې یو پولیس ته دا ووایې چې ته به ماسخوتن نه پس نه راوځي ته به ناکهبندي نه کوې ته چې یو پولیس افسر ته دا ووایې چې تاڼې ور به بند او ور به چاته نه کولاوې او سل مړي م شوي نو ته به ور نه کولاوې ته ما ته ووایې هلته به امن امان څه راځي تا خو پولیس خاورو سره میلاو کو نو دې ته د آی جي پي د ډي آی جي سید وزیر غوندې زه دې ټایم کې کولاو ویم هغه د بنګ افسر و مونږه کتلي دي بطور صحافي مختلفو ځایونو کې ټیسټ کړی مو دی باقاعده چې هغه د پولیس دپاره رشوت دپاره سفارش دپاره دهشتګرد دپاره هغې دپاره مرګ دی نو داسې افسر هغه لا د هغه په شانتې افسر په ګلګت کې آی جي پاتې شو نو پښتون افسر دی او د دې
ټول صوبه کې تقریبا هغه ډیوټي کړې ده، نو د هر ځای نه او د هر ماشوم نه او هر هلک نه خبر دی. زه دا وایم که پرویز خټک صاحب په دې کې کامیاب شو چې آی جی پي د دې صوبې بدل کو، خپل ځان لی د صوبې لی خلقو لی یو داسې آی جی پي راوستو چې د پولیس کم 2013 نه پس کم پولیس هغه جوړ کړی، دا پولیس کې زه به منم دې کې به ډېر زیات کارونه هغه شانتي نه کېږي چې کم 2013 کې شي، خو ډېر څه کېدی شي 10%، 15%، 20% لږ امپرومنټ هم کوشي، نو دا به ډېر غټ رحمت د دې صوبې خلکو دپاره. او دا پولیس افسر که داسې راشي چې د سعید وزیر غوندې چې هغه د خلکو له زړه ورکي او هغه د پولیس افسرانو له زړه ورکي، دا تانې خلکو ته کولو کی او دا پولیس خلکو ته کینی، نو کولو وایم چې دلته بیا امن و امان راشي. او که داسې ونه شوه نو دا بیا بل شان ازمیښت دی خټک صاحب دپاره. که داسې ونه شوه نو زه کولو وایم چې څنګه دا جنوبي اضلاع دې ټایم کې دغه وادیانې کم لپیټ کې دي د دهشتګردۍ، نو لرې نه ده چې ستا دا د پیښور وادي دا به هم په داسې خطرناک صورتحال سره مخامخ شي چې دلته به په رڼه ورځ باندې سړی نشي ګرځېدی. او دا پوره وادي د پیښور وادي پېښور چې کوم مونږ ورته وایو دا نوخار، پیښور، مردان، چارسده، صوابی نو دې ته وادي پېښور ویلی شي. نو دا هغه ضلعې دي چې دا به د جنوبي اضلاع غوندې شي که د دې طرف ته توجه ورنه کړی شوه. نو زه وایم الله تعالی موقع ورکړې ده پرویز خان له دې ټایم کې چې انټیریر منسټري هغه ورلاندې راغی او دته ما بله ورځ هم ویلي چې لږ څه ورته میلو شي نو هغې نه بیا د مختلفو محکمو دې کار اخیستی شي، نو ګرمي را روانه ده، ورسره نور مسایل دي، د بجلی مسایل به نو دې کې کمی راوستی شي او الله تعالی والا داسې ډېر کم خلقي مونږ چې ګورو چې یو ځل په عهدو او په دغه باندې پاتې شي نو دوباره بیا نه راځي. او الله تعالی دې ته بیا یو موقع ورکنو، کېدای شي دا د دې خلکو دپاره یې ورکړي او کېدای شي د دې صوبې حالت بدلولو دپاره یې ورکړي، د دې خپلې ضلعي حالت بدلولو دپاره یې ورکړي. او زه ګڼم دلته په دې نوخار کې خو ډېر څه کېدای شي او ډېر څه کولی شي. او د ټولو نه اولنی کار چې کول دی نو ما تاسو ته څنګه ووایي چې هغه د دې صوبې آی جي پي هغه بدلول دي او د هغه په ذریعه هغې نه پس پښتون سړی راوستل دي او بیا د دې ټولې اضلاعو چې کوم ډي پي اوز دي نو هغه همغسې سیستم کې تا له چلول دي چې تا ته 2013 کې څنګه ناصر خان دراني دا صوبه چلولې وه، نو هغې کې ته صوبه انوال کې او هغې کې ته مرکز انوال کې او په مفاهمت کې موږ په دې هم پوهېږو چې مفاهمتي انداز دا چلول هم تاسو له درځي. نو د ټولو نه اولنی ضرورت هغه امن و امان دی. د دې نوخار احتشام قتل کیس دا مهمه ده او دا د دې ممبرانو امنیګانو امپیګانو نه نه کېږي. زه تېر څو میاشتو نه مسلسل په دې باندې خبره کوم چې دا د دوی د وس کار نه دی، نو دا به په تجربه کېږي او دا به په زړورتیا کېږي او دا طریقه غواړي او هغه طریقه دې ټایم کې پرویز خان له ورځي او بیا دې سره سره چې امن جرګه ورسره شي او د امن جرګې په ذریعه د دې صوبې یو غټه ګرینډ جرګه جوړه کړي او همدغه خلق ورسره شامل شي او په دې صوبه کې یو ګرینډ غټه جرګه وکړي او د هغې پشتیباني هغه صوبایي حکومت هم وکړي او مرکزي حکومت هم وکړي او د دې مفاهمت په ذریعه او د دې مفاهمت په صورت کې په دې صوبه کې داسې یو نظام او داسې یو سیستم دی شروع کړي چې په دې صوبه کې دا مسلې که حل شي نو الله تعالی به وله ډېر لوی کریډټ هم ورکړي او اجر به هم ورکوي.